چې په کومه لار حضور پاک مبارک ور روان دی نو د مدینې یو ډېر پهلوان او مضبوط سړی و، برائے ابن حسین اسلمی، حسیب برائے ابن حسیب اسلمی دی اوس ولاړ دی. حضرت ابوبکر صدیق پیژنده، ایو تجارتی سفر کې دی لیدلی او نوم خو یې مشهور، دا بدماشان خو خلک مشهوري پیژني خلک. حضرت ابوبکر صدیق رسول الله مبارک ته وی الله رسوله هغه د برائے دی او هغه سره خپل لښکر دی، بدماشان دی، نیزې دي ورسره، تورې دي ورسره، دوی خو څلور کسان دي، وسله مو سره نشته، برائے دی. رسول الله مبارک بیا ورته فرمایل ابوبکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما، په هغه دوو د څه خیال دی چې درې مو سره الله، دوه مونږ یو او دریم مونږ سره رب العالمین دی، الله به خیر کړي. او برائے خوشحاله و چې ځکه خیر د 200 خانو انعام به ګټم، جمدي به نیسم یا به وجنم، خو چې رسول الله مبارک په یو خسورو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په بل خسورو، چې کله ورنږدې شو نو برائے ورته لار نیولې ورته ودرېده او داسې برېت یې تو کړل او نیزه ورسره د هغه د خپل بدماشۍ هغه روب داب چې خلک اچوي. وی څوک یې؟ رسول الله مبارک پې ور مخکې شو د هغه نه، وی ته څوک یې لکه چې دلته ولاړ یې؟ هغه داسې په بدماشۍ ټیپ وی زه برائے یم. ما نه پېژنې؟ مطلب دا شو که ما نه پېژنې؟ زما نوم خو دنیا کې مشهور دی، برائے یم. هغه روب اچو په رسول الله مبارک، وی چې برائے یم. نو نبی علیہ السلام مبارک مسکی شو او حضرت ابوبکر صدیق ته مخ ور واړو، وی ابوبکر برد الله عدونا، الله دشمن سوړ که ښه. برائے عربی کې برد یخوالی ته وی، نو دې ته نیکفالي وی. حضور پاک په نیکفالي ونیوله چې برائے ستا د نوم کې برد یخوالی دی، نوم کې د یخوالی دی، دا نوم د داسې لفظ نه جوړ دی چې عربی کې هغې ته یخوالی وی. نو بس زما دشمن یخ شو، سوړ شو. نیکفالي رونو جایز او بدفالي ګناه ده. سړی د کوره روځي او داسې ښکلي نوم واوري نو دې خوشحاله شي چې که خیر ورځ مې بختوره ده، یا داسې په عالم نظر ولګي یا په نیک سړي نظر ولګي، دې خوشحاله شي. نیکفالي بالکل جایزه ده. رسول الله مبارک هم یحب الفال، دا به خوښو چې چېرته داسې ښکلي نوم به یې واورېد نو په دې به خوشحالېده. عموما چې په سفر به ته ښه نوم به یې واورېد خوشحاله به شو، نو چې ښه شي ووینې نو پې خوشحاله شي. او بدفالي ګناه ده، ګورې ناروا دي. بعد انسان وایي مړه سهار وختي م سترګې په دې پلانکي سپېره لګېدلې دي، ورځ هم ټوله سپېره ده، دا د ګناه خبره ده. یاره مړه دا ظالم چې کله م ړومبې راشي او ما نه سودا کوي بس هغه ورځ مې تبی بیا، دا ګناه ده، دا ناروا دي. یاره پلانکي سهار وختي چې د کوره روزم دا سپېره مې مخکې ولاړ، ټوله ورځ مو تبی، دا بالکل ناروا دي، ګناه. ورځ نه په چا سپېره کېږي، دکانداري او سودا اس په چا بختوروالی شته. یو سړی وایي چې یاره که خیري دا سودا دې سړي ما نه واغېسته ورځ به ښي، دا ښه ده، خیر دی، بده نه ده. نو نیکفالي چې ښه شي ووینې او ته پې خوشحالۍ اظهار وکړې دا په شریعت کې جایز دی. او بدفالي چې ته یو شي ووینې او ته وایې چې دا خو سپېره دی ورځ به سپېره نو دا په شریعت کې ګناه ده. چې هغه وی برائے نو برد یخنۍ ته وایي. بس رسول الله مبارک ابوبکر صدیق ته وکتل، مسکی شو، وی ابوبکر وی دشمن مې یخ شو، سوړ شو. ورته وی د کم قوم سره تعلق لري؟ وی د اسلم قبیلې سره. اسلم قومو، نو اسلم د سلامتیا نه وته دي عربی کې. نو ابوبکر ته مخ واړو، مسکی شو، وی وصلنا بسلامتن، ابوبکر په سلامتیا راورسېد. بیا نیکفالي واغشته. وی قبیله دې کومه ده؟ بنو سهم، سهم یې ته وایي. وی ابوبکر الله را لخی سره کړه. حضرت ابوبکر صدیق وایي چې رسول الله مبارک مسکی کېږي او نیکفالۍ نیسي، او زه په سودا کې پروت یم چې دا ظالم چې د په حضور پاک غزار ونه کړي، ما سره دا سودا ده. دې کې د حضور پاک مبارک نه چې دا تپوسو نه وکړل، نه برائے ورته ته څوک یې؟ داسې بدماشۍ ټیپ باندې
رسول اللہ مبارک ورته وی انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله ورسوله، د خدای بنده او د خدای پیغمبر. قسم دې د دواړو جهان مبارک سردار کې ډېره زیاته عاجزي وه، کبر پکې نه. د خدای بنده دا لفظ یې مخکې که او د خدای رسول، د الله بنده ما او د خدای رسول یم. خو چې برېده دا واورېدل نو یعنی زه په لاس کې و یو ځمکې له ټس ورکړه او فوراً وسوی وی ان وجهک لیس بوجه کذاب، ای سړي ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی، دا د مخ نه معلومیږي، د مخ مبارک ته چې د ما وکتل نو ته رښتونی ته دروغجن نه. زما وروڼو یو ډله داسې هم ده په خلکو کې چې هغې ته الله پاک صرف د رسول الله مبارک د مخ په کتو ایمان ور نصیب کړی، او یو ډله هغه سپیره وه چې رسول الله مبارک 40 کاله ورکې تیر کړل او ښه ورته پته وه چې دا رښتونی دی، دروغجن نه دی، امانتګر دی، لیکن د هغوی خاتمه په کفر شوه. دا د الله یو عجیبه نظام. وی ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی، ته رښتونی یې، ستا څه پیغام دی؟ وی د خدای پیغمبر یم، زما د دین اسلام نوم دی. وی زه به دې څنګه ملګری کېږم؟ وی دا دوه ټکي به وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. الله یو دی، شریک نشته، زه د خدای بنده او د خدای رسول یم. برېده سره د هغه خپل لښکر نه کلمې شهادت وی الله مسلمان. او بیا څه وی؟ وی د الله رسوله د مدینې خلق قبایلی خلق دی، نو که ته زما په امان کې مدینې ته داخل شو نو ته به محفوظ یې، هسې نه که په لاره ځې څوک نقصان، لکه پخوا چې هم دی نه چې د څوک مخلوط قبایلو ته وتښتېد، یو ملک په امن ورکړه هغه ته بیا چا غږ نه شو کولی، ویل لکه پلانکي ملک په امن کې دی، نو که زما امن کې داخل شو نو ته به محفوظ شوې. رسول الله مبارک به ډېره ښه ده، دا خو ښه ده. نو څه چلی وکړه؟ خپل پټکی را کوز کړه او د نیزې په سر کې واچو برېده، او راغی د رسول الله مبارک د اوښې هغه پړی ونیوه او مخکې ته د کره د نوکر روان دی او لښکر ته وی ګیر چاپېره تاو شئ چې څوک تاوان نقصان ونه رسئ، او چغه به یې واله ای خلقه واورئ، نبی علیہ السلام د برېده په امان کې مدینې ته داخلېږي، ولې که چا هم په کږو سترګو کتل چې سترګې ته وباسم. یعنی د الله نظام ته ګوره، سار کې د پیغمبر دشمن او غرمه او ماسپخین د پیغمبر نوکر. سار د پیغمبر مرګ پسې ګرځه، ماسپخین د رسول الله مبارک حفاظت کوه. سار کې توره او سره ده د پیغمبر دشمنۍ ته ولاړ دی، او مازدیګر کې بیا د نبی علیہ السلام خادم دی او پیغمبر پړی لاس کې نیولې دی او پیاده ورسره روان. الله رسول الله مبارک ته شان ورکوي، خدای عزت درکړي، څوک یې درنه نشي اخیستی.